د انجمن تاجران بیرون کچرۍ اشرف روډ مشران موږ سره موجود وي. دوی نه به موږ تپوسونه کو په مسایل باندې بازار باندې چیرې څه مسایل دي. نو زه پیل نمبر تپوس کوم حاجي وزیر نه چې د انجمن تاجران اشرف روډ چیرمین دی. نو دوی نه موږ تپوس کوو چې دوی په دې حق د څه وایي. چې راله د موږ د بازار ته مسایل معنی ورور زموږ د بازار هغه درې مسلې دي. د څه درې مسلې کې دا دی چې یو د بجلۍ تارونه ډېر په دې سړک باندې راځوړند دي د سره او د شپې کوم چې ګاډي راشي نو هغه ګاډي سره تار ټچ شي نو چې سار راځي په دوکانو کې بجلي نه وي نه په بازار کې بجلي وي. د سره واوډۍ والا ته چې راشي نو چې واوډۍ ور راځي ورور موږ هغه ورځ تېرې شوي وي. د سره دوی مسایل د ټریفیک دي د سره چې ډېر زیات رش وي. د سره روډه ډېر نظام یې ګډوډ دی. د سره او درېیمه مسله دی دا زموږ د کمیټۍ له ډله سره چې د صفایي نظام بیخي ګډوډ دی. د سره نه سټریټ لایټ شته د سره او نه د صفایي څوک شته د ګیرې چې راځي موږ اپنے مدد آپ کے تحت موږ په خپله صفایي نه کوو. د سره دغه درې مسایل دي. د سره او موږ حکومت ته دا درخواست کوو چې زموږ د اشرف روډ روره هغه هم وکړي. د سره چې زموږ د بازار د درې مسایلو باندې نظرثاني وکړي. د سره چې دا زر ته زره وشي. د سره الرحمن الرحیم. زه خو اول شکریا د عباسین ټي وي والا دا کوم چې دومره دیو ټایم ویستو موږ لرال الله دې عزت وکړي. بل دا چې ټریفک باره کې ډېر زیات رشي دیو غریبانو خپل کوشش کوي لیکن دا اصل مسله زه دیو ته وایم چې اس اس پی ټریفک ته دا وایم چې ته مهرباني وکړه چې لږه نفري دلته ښار منځ کې دا تجارتي مرکز دی دلته خو هر وخت کې رشي دلته لوډینګ انلوډینګ مهرباني وکړه ته دلته داسې کسان هم ولګوه. اوس هم شکر هم تکړه کسان ولاړ دي خپل کوشش کوي لیکن رش دی په دې وجه دا رش کنټرولېږي نه چې دلته د تجارتي مرکز دی. او زه اس اس پی ټریفک ته دا درخواست کوم چې مهرباني وکړه دلته نفري لږه ډېره ولګوه. دې ټایم کې موږ سره ډیپټي جنرال سیکرټري او موجود دی ملک انعام صاحب. دوی نه به د امن و امان موږ تپوس کوو چې یاره امن و امان څنګه دی په اشرف روډ باندې. نو موږ سره موجود دی دې ټایم کې ملک انعام صاحب. دوی نه تپوس کوو. جی ملک انعام صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه پهله د عباسین ټي وي موږ ډېره شکریا ادا کوو چې زموږ د چوکیدګار اشرف روډ کچري ګیټ ویزټ وکړو. له امن امان حوالې سره داسې دی چې پېښور زموږ چوکیدګار کې امن امان بالکل نشته دی چې سهار وختي دلته راشي. زموږ سټوډنټان وي موږ سره شاته کالج دی کچري ګیټس مسجد مابا خان ته مخامخ. نو دې سټوډنټانو نه موبایل سنیچنګ هم کېږي. زموږ دکاندارانو سره نن سبا مختلف قسم سره غله راغلي دي. هغې سره لیډیز هم وي. د لیډیز په ترو باندې دکاندار نه بنډل اوچت کړي غټ غټ سامانونه قیمتي اوچت کړي او هغې سره ماشومان وي ماشومانو په ترو باندې غلاګانې وشي. دې سره داسې غلاګان راشي مطلب چې د ګاګ په شکل را دننه وځي خو لیکن هغه دکاندار نه ډېر غټ حوالې سره فراډ سره غلا وکړي. خو زمونږ پولیس سره دا درخواست دی چې دا کوم ابابیل سکواډ دی نو دی الحمدلله اوسه پورې یو ځل هم په چوکیدګار ویزټ ونه کړو او موږ د پولیس دغه نه دا درخواست کوو چې د نفري موږ له زیاته کړي تاڼه کې او ابابیل سکواډ ته کم از کم ډیلی ګشت کړي. سیکرټري صاحب موجود دی اسد علي صاحب. دوی نه دې تپوس کوو چې یاره څه مسایل دي د موږ د اشرف روډ باره کې. السلام علیکم. دا زه ډېر شکریا ادا کوم د عباسین ټي وي چې تاسو دومره ټایم موږ له راکو. اصل کې د صفایي لحاظ سره زه پهله خبره دا کوم چې یاره دا دی ډبلیو اس اس پي والا چې کله راځي نو دا ډېر لیټ ټایم کې راځي. هغه ټایم دا دکانونه ټول کلو شوي او کوشش دا دیو کې چې یاره دی په وخت لګ راځي. هغه ټایم بیا چې دا ګن من دي همغه ځای باندې پریزي او بل دا تارونو خبره دا تارونه چې دی نو اکثر ډېر زیات لاندې شوي یا مطلب د شپې ټایم کې کم لوډ ګاډي راځي نو هغه دې سره چې کله ولګي یا دغه شي یا تارونه کټ شي نو بیا الټا به یې رشوت هم ورکړي ټلیفون هم ورپسې کوي چې هلکه دا خو هغې په یو ټلیفون نه راځي لکه هغې کې خامخا یو ورځ نیمه تېره شوي.